أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني نو یاد کئی مالرا، اذکرکم یاد بکم تاسو، واشکرو لی او شکر باسی زما خیگنی او یحسانو منی، ولا تکفرون او ناشکر مکوی. یا ایها الذین آمنوا اے ایماندارو، استعینوا بالصبر والصلاة، مدد طلب کئی او مدد حاصل کئی دا اللہ رب العالمین بالصبر پا صبر کولو سرا والصلاة او پا منز کولو سرا. ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ خاص ملگرے دا صبرناکو دے. ولا تقولوا مویوی تاسو لمن یقتلو دا اغا چاپ بارکی چاگا اوجلشی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے امواتن دا عام چه دا عام مڑی دی امواتن چه دوی عام مڑی دی بل احیاؤن بلکہ دوی لرا یو قسم جن دے ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نپوئی گئی داغی پو جن باندے. ولنبلونکم بشیئن خامخا امتحان کو منگ پتاسو باندے بشیئن پا معمولی شی سرا من الخوف دیرنا والجوعی دولگنا ونقص من الاموال فک مولو دمالون سرا والانفس او پا وجلو د نفسونو یا په ناروغتیا د نفسونو سره، والثمرات او په میوو سره،
وبشر الصابرین او زیر ورکا صبرناکو خلقو تا الذین صبرناکا کسان دی اذا اصابتهم مصیبه کم وقت چه ورسیگی دوی تس مصیبت قالو دوی با انا لله و انا الیه راجعون یقینا من دا اللہ یو او یقینا من خاص اغی اللہ تور گرزیدون کیو اولئک علیہم صلوات دغه کسان دوی باندې برکتونه دي ثناګانې دي او آفرین او شابسې ده من ربهم د طرفه د رب د دوینا ورحمت او رحمت ده واولئک هم المهتدون او دغه کسان دوی لار مونتونکي دي ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا الصفا او مروه غونډی من شعائر الله د خاص نخو نخانو د دین د الله نه دي فمن حج البيت څوک چې حج د بیت الله کوي او اعتمر یا عمره کوي فلا جناح علیه نو هیڅ ګناه نشته دی په ده باندې ان یطوف بهما چې طواف وکړي د دغې دواړو غونډو یا زیرا زید دغه دواړو غونډو په مابین کې ومن تطوع خیرا او چا چې په خوشی او خوشحالۍ سره نیکي وکړه فان الله نو یقینا الله شاکر قبلونکی دی علیم او پویه ذات دی ان الذین یقینا هغه کسان یکتمون چې پټوي ما انزلنا من البینات اغه څو چې نازل کړي دي مونږ من البینات چې ښکاره حکمونه دي یا من البینات د ښکاره دلیلونه والهدى او د هدایت خبرونه من بعد ما بیناه للناس وروسته د هغې نه چې بیان کړي دي مونږ هغه خلکو دپاره فی الکتاب په کتاب کې اولئک یلعنهم الله دغه کسان لعنت کوي الله په دوی باندې لعنت را لیږي الله په دوی باندې ویلعنهم اللاعنون او لعنت کوي په دوی باندې لعنت ویونکي یا لعنت وی په دوی باندې لعنت ویونکي الا الذین مگر هغه کسان تابو چې توبه یې ویستله واصلحوا او نیک عمل کوي وبینوا او بیان کوي د هغه څه چې دوی پټ کړي وي یا وبینوا بیان کوي د هغې خبرې چې دوی پټه کړې ده فاولئک اتوب علیهم نو دغه کسان زه مهرباني کوم په دوی باندې اسانتیا راولم په دوی باندې په قبلولو د توبې سره وانا التواب الرحیم او زه توبه قبلونکی مهربانه ذاتم ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کفر کړی دی وماتوا او مړه شي دوی وهم کفار په حال د کفر کې اولئک علیهم لعنت الله دغه کسان دوی باندې لعنت د الله دی والملائکة او د ملائکو والناس اجمعین او د ټولو خلکو خالدین فیها همیشه به دوی په دغې لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب نه بشي سپکولی د دوی نه عذاب ولا هم ینظرون نه به دوی ته مهلت ورکیدی شي وإلهکم حقدار د بندګۍ ستاسو اله واحد معبود یو دی لا اله الا هو نشته دی معبود یعنې د خدای توب صفتونو والا الا هو سوا د دغې الله نه الرحمن عام مهربانه دی الرحیم خاص مهربانه دی یا خاص رحم کوونکی دی إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إن في خلق السماوات والأرض یقینا شته دی په پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې واختلاف اللیل والنهار او په بدلېدو را بدلېدو د شپې او ورځ کې یا په تلو راتلو د شپې او ورځ کې والفلک التي او په هغې کښتو تجري چې چلیږي فی البحر په دریاب کې تجري چې روانې دي فی البحر په دریاب کې بما ينفع الناس په سبب د پیدې او د ګټې د خلکو یا په دې سبب چې پیدا او ګټه رسوي خلکو ته وما انزل الله من السماء او په هغه څه کې چې راورولی دی الله پاک اوبه د بارانه من السماء د بره طرف نه من ماء څه اوبه د باران وما انزل الله او په هغه څه چې راورولی دی الله من السماء د بره طرف نه من ماء څه اوبه د بارانه فاحیا به الارض نو ترو تازه کی په دې سره ځمکه بعد موتها وروسته د وچوالینا وبث فیها او خواره کړی دی په دې کې من کل دابة هر قسم زنده سر وتصریف الریاح او اړول راړول د بادونو او په ګرځولو د هواګانو والسحاب المسخر او ریزو چې تابع کړی شوي وي بین السماء په مابین د اسمان او د ځمکه کې په حکم د الله سره لآیات لقوم یعقلون خامخا دلیلونه د توحید دي دپاره د هغې قوم چې هغې عقل نه کار اخلي ومن الناس او ځینې د خلکونه من یتخذ من دون الله هغه څوک چې نیسي سوا د الله نه یا ګڼي سوا د الله نه اندادن شریکان یحبونهم مینه کوي د هغوی سره کحب الله په شان د مینې د الله سره والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی والذین آمنوا او هغه کسان چې د ایمان والا دي اشد حبا دی پاخه دی او کلک دی په مینه کې لله د الله سره ولو یرى الذین ظلموا که پوهېدی هغه کسان چې شرکي کړی دی اذ یرون العذاب کم وخت چې دوی وویني عذاب لره وګوري عذاب لره ان القوة لله جميعا چې یقینا ټول طاقت د یو الله دی وان الله شدید العذاب او دا خبره چې یقینا الله سخت عذاب والا دی نو دوی به هیڅ شرک نه وی کړی اذ تبرأ الذین اتبعوا کله چې جدایي به وکړي هغه خلک چې تابعداري کړې شوې ده چې مشران دي اذ تبرأ الذین اتبعوا کوم وخت کې چې جدا شي هغه کسان چې تابعداري کړې شوې ده من الذین د هغې خلکو نه د هغې کسانو نه اتبعو چې دوی تابعداري کوله ورأوا العذاب او به ګوري عذاب لره وتقطعت بهم الاسباب او به شلیږي په دوی باندې د یو تعلقات د یو بل سره په
پرې بکړی شي ختم بشي د دوی خپل مابین کې د مینې محبت تعلقاتو وقال الذين وبوي هغه کسان اتبعوا چې هغې تابعداري کوله لو دا کشران لو ان لنا کاش کوې زموږ دپاره کرتن دوباره تلل دنیا ته فنتبرأ منهم خامخا جدا شوی به وی موږ د دوی نه کما تبرؤوا منا لکه څرنګه چې دوی اوس جدا شو زموږ نه کذلک دغه شان یریهم الله دغه شان ښیي الله پاک دوی ته اعمالهم عملونه د دوی حسرات دپاره د افسوسونو علیهم په دوی باندې وما هم بخارجین او نه به دوی وتونکي من النار د اور نه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد يا أيها الناس اي خلقو كلوا حلال گنئ خوراک داغ شیانو مما فی الارض آغا چه پزمکه کی دی یا ایها الناس اے خلقو کلو خری مما فی الارض آغا چه پزمکه کی دی حلالا حلالا طیبا پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مزی د قدمونو د شیطان پسې یا مزی په قدمونو د شیطان او ولا تتبعوا تابعداري یا بل معنا ولا تتبعوا تابعداري مکوي د قدمونو د شیطان تابعداري مکوي د لارو د شیطان د طریقو د شیطان انه لكم عدو مبين یقینا دا شیطان ستاسو لپاره دشمن ښکاره دی انما یامرکم یقینا حکم کوي تاسو ته په وسوسو اچولو سره بالسوء په بدو ویناګانو باندې والفحشاء په ناوړه کارونو ناکاره کارونو په بدو کارونو وان تقولوا علی الله
او په دې باندې چې جوړوي تاسو په الله باندې ما لا تعلمون هغه خبرې چې تاسو پرې نه پوهېږئ. واذا قیل لهم اتبعوا کم وخت کې چې وویلی شي دوی ته چې تابعداري وکړئ ما انزل الله د هغه څه چې نازل کړي دی الله، قالو دوی وایي بل نتبعو نه بلکې تابعداري کوو موږ ما الفینا علیه آباءنا د هغې طریقو چې موندلي دي موږ په هغې باندې پلار نیکه خپل مشران خپل. اولو کان آباؤهم اگر کوي پلار نیکونه د دوی مشران د دوی لا یعقلون شیئا نه پوهېدل په هېڅ شي باندې ولا یحتدون او نه یې لار موندلې وه او نه په سمه لارو. ومثل الذین او حال د دعوت کوونکي د کافرانو ومثل الذین کفروا او حال د دعوت کوونکي د کافرانو کمثل الذی پشان د حال د هغې کس دی ینعقو چې هغه چغې وی څارو ډنګرو ګډو بیزو ته بما لا یسمعو چې هیڅ نه اوري الا دعاء مگر بلنه او چغه و نداء او چغه دعاء بلنه آواز و نداء او چغه صم دی کانه دي بکمن ګونګیان او چاړاګان دي عمیون دی ړانده دي د حق نه فهم لا یعقلون دی سوچ نه لري فکر نه لري عقل نه لري یا دوی د عقل نه کار نه اخلي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو کلوا خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاک حلال هغه څه نه چې درکړي دي ما تاسو ته واشکروا لله او شکر کوئ د الله د نعمتونو ان کنتم ایاه تعبدون ان کنتم کو تاسو خاص هغه دپاره بندګي کوونکي استئ ان کنتم ایاه تعبدون کو تاسو خاص هغه له بندګي کوئ عبادت کوئ. انما حرم علیکم المیتة یقینا حرام کړې ده په تاسو باندې المیتة مرداره والدم وینه بهیدونکي ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر د سور وما احل به لغیر الله او په هر هغه څه چې اواز پورته کړی شي د پاره د غیر الله یا په هر هغه څه چې اواز پورته کړی شي به په هغې باندې لغیر الله د پاره د نزدېکت د غیر الله یا د پاره د نظر و نیاز د غیر الله یا د منختې د غیر الله د پاره. فمن استر نو څوک چې محتاجه شو مجبوره شو غیر باغین فمن استر څوک چې محتاجه شو خوراک د دغه مردارې او د دغه غیر الله د منختې ته غیر باغین چې نوي طلب کوونکی د مزې او د خوند یا نوي خوند حاصلونکی ولا ابعاد او نوي د حد نه تېرېدونکی او نو زیاتې کوونکی فلا اثم علیه نو نشته د هېڅ ګناه په ده باندې. ان الله یقینا الله غفور رحیم پاکونکی مهربانه ذات دی. ان الذین یقینا کسان یکتمون چې هغوی پټوي ما انزل الله هغه چې نازل کړي دی الله من الکتاب د خپل کتاب نه ویشترون او حاصلوي دوی ویشترون او لاس ته راوړي اخلی به په هغې سره ثمنن عوض یا قیمت قلیلا لږ چې دا ټوله دنیا ده. اولئک دا کسان ما یاکلون ناچی دوی پی بطونهم په خپلو خېټو کې لنار مګر ورو ما یاکلون نخوري دوی ناچی دوی پی بطونهم په خپلو خېټو کې الا النار مګر ور ولا یکلمهم الله خبرې به نه کوي د دوی سره الله یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نه به پاکوي دوی ولهم عذاب علیم او دوی دپاره به عذاب درناک وي یا دوی دپاره عذاب درناک دی. اولئک الذین اشتروا الضلالة دا هغه کسان چې دوی اخیستې ده ګمراهي بالهدا په بدله په مقابله د هدایت کې
والعذاب او عذاب بالمغفرت په بدله د بخنه کې فما اصبرهم نو څه عجیبه صبر د دوی دی علی النار په اور باندې ذلک دا عذاب بأن الله په دې وجه دی چې یقینا الله نزل الکتاب نازل کړی دی کتاب الحق د پاره د حق او دوی په هغې کې اختلاف کوي نه مني وان الذین یقینا کسان اختلفوا چې هغې اختلاف کړی دی فی الکتاب په کتاب کې لفی شقاق بعید خامخا دوی په دشمنۍ لرې کې دي د حق نه دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ